هډوکي چې مونږ ټول د میخ او د غواګانو غورځو هغه دی دلته کې په 15,000 روپۍ خرڅوي وایي دا دوایي کې کار کوي. ګورئ جي د دې د اواز د تاسو ګورئ ښه د اواز د پکې لږ رانږدې کا تاسو چې کوجي شي بس بیا کباب له یو هفته کې یو کباب ولالو یو وخت لپاره لالو. پرون دلته یو ډاکټر راغلی دا ډاکټر بیان کولو ماله هغوی زړه دپاره کار کوي شوګر له کار کوي بلډ پریشر له کار کوي نو دپاره ښه شی دی. د میخې 4 خپې یو ځای کې او دا یوه کې نو د دې وزن پې سیوا دی. دا ګورئ جي دا د اوښ د غوښه 1500 روپۍ کیلو ده. دا تاسو کو زبردست تکړه وګورئ داسې اوښ راولي چې بالکل ایون وښي دا لالو له په زړه نه کېږي وایي چې دا موږ وساتو که نه. دوستانو نن درته د اوښ غوښه ښیم او د دې فایدې هم درته ښیم. ګورئ جي دا کوم هډوکي چې مونږ غورځو او هغه مونږ هسې ایکسپایر کو او ویې غورځو یا کباړ کې خرڅ کو او دا هډوکي چې کم دی که نه دا په 15,000 روپۍ دی. حیران والا خبره دا ده چې نور هډوکي غورځېږي او د دې دونه قیمت ولې دا د استاد نه تپوس کوم او د دې د غوښې دا قیمتونه څه دي د اوښ د غوښې او روزانه یې حلالوي که سویمه په سویمه حلالوي دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې را سره وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره ښه شکر دی. دا هډوکي په 15,000 باندې ولې خرڅېږي؟ خلک دوايانو لپاره وړي دوايانو له استعمالېږي. دا د څه شي هډوکي دی؟ دا د اوښ هډوکي دی دا خلک دوايانو له وړي. دا خو مونږ همیشه دپاره کتلي دي دا هډوکي خلک غورځوي هغې نه څه فایده نه کېږي. دا د اوښ هډوکي دی دا دوايانو له خلک استعمالوي او دا په 5,000 روپۍ مونږ ورکوو. دې کې یو وړوکي هډوکي تاسو بل هم یاد بل هډوکي دی بل دا هډوکي دا خپو هډوکي چې دي که نه دا خپې چې دي دا دوايانو له کار کوي. او د دې د یوې خپې قیمت څه دی؟ 5,000. د دې هم 5,000 قیمت دی. دا وګورئ جي د اوښ پایې کو څوک کوي که نه نو هغه هم دی سره ملاویږي او د یو د اوښ د پایې ریټ چې کم دی نو هغه هم 15,000 روپۍ دی. قیمتي شی دی. د دې فایده څه ده؟ خلک د اوښ د غوښې په ځای باندې د غوښې ولې نه خوري چې دا ګرانه وړي؟ بس دا ښه شی دی دا بیمارو دپاره کار کوي. څه بیمارو کې بلډ پریشر له کار کوي زړه بیمارۍ له کار کوي جوړونو له کار کوي دردونو دپاره کار کوي دا هر یو بیمارۍ له کار کوي او هر یو سړی ښه په مینه وړي. او ریټ د دې څه دی کیلو؟ 1500 روپۍ کیلو. 1500 روپۍ کیلو. دا وګورئ جي دا د اوښ د غوښه 1500 روپۍ کیلو ده. دا تاسو کوب دی کوب دی کوب دی او دی خپې دي. صحیح ده. د میخې 4 خپې او دا یوه خپه دا دومره وزندار شی دی چې د میخې 4 خپې یو ځای کې او دا یوه کې نو د دې وزن پې سیوا دی. تاسو خپل دلته کې کباب هم د میسا مشهور دی که نه؟ کباب دپاره حلالو کوجه کې هغه کباب خامخ کړی دی نو دا چې کوجه شي نو بس کباب ولې دا بیا هفته کې یو حلالو. او دغه شان دی چې کله حلالې دپاره حلالو دا خو روژه ده دغه خلک غوښه وړي او چې کوجه شي بس بیا کباب ولې یو هفته کې یو کباب ولې حلالو یو وخت دپاره حلالو. زبردست. وګورئ جي دا میسا کلی دی جهانګیري سره نږدې چې په دې کې تاسو ته به په کوجه کې هم تازه غوښه به ورته هم ملاویږي او د اوښ د غوښې کباب ورته هم ملاویږي او ښه مناسب ریټ سره دی وایي چې مونږ دا ورکوو. تاسو کوم ځای کې هم ریټونه تپوس کولی شئ. دلته کې که څوک پوره اوښ غوښه د اوښ وله پکاري هغه هم دی به ورکولی شو که نه څه پروګرام دپاره اوښان ډېر شي ملاویږي چې څوک پروګرام کوي که نه غټ پروګرام کوي واده لالي خیرات لالي ډېر شي ملاویږي زموږ دوستان دې سره ملاویږي هغه مناسب ریټ باندې ورکوي والا. صحیح ده. او چې کومې بیماریانې دا تاسو یادې کې که نه بلډ پریشر یا شوګر کې کار کوي نو دا حقیقت دا حقیقت دی. پرون دلته یو ډاکټر راغلی دا ډاکټر بیان کولو ماله په خپل هغه چې غوښه وړه نو ماله ویره دا دواینو مونږ وړو استعمالو هغه وایي څه کې کار کوي؟ هغه وایي زړه دپاره کار کوي شوګر له کار کوي بلډ پریشر له کار کوي دردونو دپاره ښه شی دی. زبردست. او نور څه کې دا څه لکه هر یو بیمارۍ له مړه کار کوي مضبوط شی دی د میخې نه غوره شی دی. حاجی دلته کې تاسو اوس ماته نمبر وښولې پوره کاپي در سره ډکه ده که نه؟ دا وګورئ جي په دې کې د مردان نه د صوابۍ نه او د لرې لرې ځایونو نه منصیرې نه پینډۍ نه اسلام آباد نه دا ټول دا نمبر یې لیکلي وو. دا څه دپاره لیکلي دي؟ لیکلي چې موږ له غوښه پکار ده بیا دې پسې خلک راځي. لکه چې تاسو نه څوک غوښه وړي لومبنۍ به سره رابطه کوي بیا به راځي ځکه چې هر ټیم دا نه ملاویږي. دا موږ اتوار په اتوار او زیارت په زیارت حلالو 15 ورځې پس 10 ورځې پس اوښ حلالو. تاسو وایي زه دلته نه غوښه اخلم د دې اوښ د غوښې څه فایده ده؟ ډېره اوښ د غوښې دا فایده ده بادۍ دپاره ښه وي دا وجود کې چې وادي وي پړسو وي پکې هغې دپاره ډېره بهترین شی دی. تاسو یې دپاره په نیت باندې استعمالوئ لکه دوی په نیت باندې؟ بالکل لکه ښه شی دی. ښه شی دی بالکل. دا تاسو وکته جي کاکا وایي چې زه د دوی دپاره م استعمالوم لکه چا په بدن کې دردونه وي یا پړسو وي هغې کې هم ښه کار کوي
او بیا راته دی چې کوم کساب دی د دې اوښانو دی وایي چې موږ سره ډېرې زیاتې نمبرې دي د یو ځای بل ځای علاقونه ډېر زیات خلک راځي او لومبنې موږ باندې غوښه خوړلې یا کباب ته خوړلې دلته کې او ډېرې پیرې دلته نه خو میلمانه ډېر زیات راځي که نه زموږ خو کلی دی موږ هر ټایم خورو که نه غوښې ښې هو ریټ یې څنګه دی ریټ یې ګران دی یا شي ښه راولي که نه دا صفا صفا ووایه نه شی هو ډېر مزېدار څیز راولي یا هډومبې موږ دلته کې دی ګرځئ که نه د سیند غاړې پلی پرېږدي را پرېږدي وګرځي را وګرځي اوښ ښه زبردست تکړه وګوره داسې اوښ راولي چې بالکل ایون وښي دا لالو لزه په زړه نه کېږي وایي چې دا موږ وساتو که نه داسې ښایسته شیز وي او دې حلال کړي دې حلال کړي که نه نو خدا خبره ده چې دا وخت هم بیا دلته ډېر نه اخلي بس دغه یو شپه نیمه واخلي بس چې کسان پوه شي به ډایرکټ راځي دا بیا وړي هو ګرمه هو ډېره ده څه پکې فایدې څه ده د خلکو ته ووایه که نه نو فایدې هو ډېره ده مونږ هلکان یو د فایدې ډېره پته مونږ له نه لګي د مشرانو له ډېره لګي که نه صفا صفا نه وایي که نه خبره پټۍ تاسو وپېږئ د اوښ دا غوښه ډېر عرصه کې کار کوي ښه دې مونږ اورېدلي خو دا مو دی نه اورېده د اوښ غوښه په ډېرو بیمارو کې او په ډېرو کمزورونو کې کار کوي چې څوک کمزوري وي هغوی کو دا غوښه وخوري بالکل د هغوی کمزوري هغوی له پته لګي چې زموږ کمزوري ختمه شوه نو دا دلته کې جهانګیري سره نږدې میسا کلی دی په هغې کې دی سره ده رابطې نمبر هم به وایي په سکرین نمبر ته ښکاري بیا نمبر یې د رابطې نمبر وایي که څوک 0334 دا زما نمبر دی او 0317 95 402 دا مې د زوی نمبر دی صحیح ده جی چاله پکار انشاءالله په دې دې رابطه کوي او انشاءالله د غوښه به له ملاویږي که دا هډوکې د چا پکاري دا هډوکې دا د واین له خلک وړي دا په 5000 روپۍ دی که خپه څوک وړي او که دا هډوکې وړي دا وګورئ جی کوم بیا د اوښ دا خپه چې کومه ده دا هم په 15000 روپۍ ده دا هم د دوۍ دپاره هم کار کوي او صحت دپاره هم ښه ډېر کار کوي د دې پایې که څوک جوړوي نو دا تاسو سره مونږ نن دا ویډیو د اوښ د غوښې شریکه که کو خوښه شوي وي نو بالکل خپلو ملګرو سره دا تاسو شیر کولی شئ دې سره خپل ورور احتشام الحق ته اجازت ورکوي د الله په امان